ور پاره خطا شوی دی لاسونه سره دی ماته یار وساره خبره خطا کی بھائی لک صبر وکړه لسانی نه سبقت لسانی مفتی صاحب لک لسانی دا مسله نشته لک صبر وکړه خلک به دي ګوري او دنیا به دي ګوري موږ د ناسي بھائی خبره دا و چې یار وای په تبلیغي جماعتونو پلان کی کتاب والا پتو لګول پلان کی لګول دا الله بندو ما تاسو د جماعت مشر پیش کو شیخ طیب پیغه پتو لګول ته ما ته زمنګ د علماء دیوبند څومره جماعتونه دي تبلیغي جماعت مشر وسوکته دا غنه راته وخای تبلیغي جماعت مشر نه راته وخای پتوا زه به سره مانم ما تا د استاد جماعت د مشر نه خول شیخ طیب نه الله بنده ته ما ته د عالم ملي صحابه خدمت نبوت مشر دی الله وسایس نه راته وخایا چې دا ما دیوبند بل جماعت مشر دی ته ما ته د امارت اسلامیه زمنګ د علماء دیوبند بل یو مشر چې امارت اسلامیه جماعت دی مشر نه راته وخایا پوه شو دي او ته چې بل دا خبره کوي چې یاره پیران او شیطانان ته ما ته په علماء دیوبند کې فرتانو که نه چې شیطان ته ثابتېږي او که دماغه پیر ثابتېږي پوه نه شوې زمونږ پیر بارک الله مولوي صاحب دی ته شیطان ثابت کا باید الله بنده زمونږ په علماء دیوبند کې کم پیران شیطانان دي ته خو تعین خو که نه زه به داسې خبره وکړم دا به زما سره څوک ومني چې غونډ علماء پنځپیر چې کم دي دا غونډ چې دی نو دا مطلب چې ذریت د ابلیس دي دا ته زما سره مني ذریت ابلیس دا خو ثابتولم دا خبره غواړي که چې دا خبره زه وکړم دا الله بنده دایرې نه مه وځه د دایرې نه موزه زمونږ علماء دیوبند چې کم پیران ساتلي دي هغو ته شیطانان ویل هغو ته مطلب ده چې بھائی ابلیس ورته ویل دا د دایرې نه وتلي دا د دایرې نه به وځي نه صحیح شو بله خبره دا شوه چې بیا ما ته وایي چې یاره د ایمان تعریف چې کم دی نو وایي هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړلی چې الایمان هو تصدیق ما ته وایي دا ته بستی محض وایي منې او که صرف بستې منې وایي د الله بنده په دواړو کې فرق سره لګي بسیط چې ته ما دا وایي چې دا الله بنده دا دی بسیط محض او دی صرف بسیط په دې کې فرق سره چې ته ما ته وایي چې ته دا بست محض یا صرف بسط دا بسنده بسیط دی ما بسیط ویلې دا بسیط ویلې نو بھائی بسیط محض او په صرف بسیط کې فرق سره چې تا وایي چې دا بسیط محض منو که صرف بسیط منی یو خبره دویمه خبردار چې تا چې وایي چې دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعریف دار الایمان و تصدیق فقط کنه آیا دا تعریف د مرجئه هم دی د مرجئه دی کنه مرجئه د ایمان دغه تعریف کوي آیا چې الایمان هو التصدیق فقط نو آیا دغه تعریف چې مرجئه کم تعریف کوي او کم چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ کم تعریف کړل ما به الامتیاز بدی کې سره ما به الامتیاز دویم نمبر خبره کته چې ایمان صرف تصدیق ته وای نو تصدیق چې دی نو تصدیقی منطقي څه مراد دی تصدیق منطقي تامان ته پوسوم پدې کړو آیا د تصدیق لپاره څه شرط شته او کړيشتا خدا مطلب دی چې صرف تصدیق نو تصدیق لپاره کې شرط دی نو تصدیق خو منطقي کې دی شي تصدیق منطقي ته به موږ ایمان ویل شو تصدیق لسانی ته موږ ایمان ویل شو چې ته تصدیق ته وای تصدیق جسمانی ته موږ ایمان ویل شو تصدیق تحریری ته موږ ایمان ویل شو لہذا ایمان صرف تصدیق ته ویل کېږي لہذا تصدیق لپاره به شرط دي که اوس تعالی د ایمان تصدیق ته او د شرط نه درځي نو زه به تاته وایم چې ته د ایمان نه جاهل یې صحیح شو ما چې خبره کړو هغه دوباره وړه کم سړی چې د دین اسلام نه جاهل ای نو ما به دا سره بای دا کفر دی دا مې سمې ویلو او ایمان چې کوم دی ایمان دا د دین اسلام سره بای دا جز دی د دین اسلام پنځه ازادي د اسلام بنیاد پی دی نو ایمان د دې یو جز دی لہذا چې کم سړی د کل جاهل شي دا څه شي کفر دی ایمان نه چې جاهل شي ایمان جز دی سړی چې د جز نه جاهل شي د کل هم دا جاهل شماريږي بای د جز نه جهالت د کل نه جهالت دی کنه د جز نه سړی جاهل شي نو په کل باندې خدای علم را نه کوي د کل هم دی جاهل شو لہذا چې کله د دین اسلام د کل نه سړی جاهل شو نو د تصدیق په ضرورت دین باندې کم نه غي چې کله تصدیق په ضرورت دین را نه غي نو ته مؤمن څنګه ویل کا او شو بل خبره دا شو بل خبره چې بای بل خبره زما او تاسو اولنې بحث شروع شو بس چې بای بلال خان بما د نن خپل ایمان ثابتای ایمان دا اولنې دمدا موضوع دویم نمبر خبره د جمعیت العلماء اسلام ایمان ثابت لغدا وادي موارده تو زما سره لیکل داسې وکا چې بای زه مؤمن یم او زما باندې الایمان او تصدیق فقط دار باندې صادق راځي زه به تاسو وایم چې بای زه به تاسو مؤمن وګڼم چې تو دا تعریف هم پسې ایمان باندې ماته وکي په دې چې زما کوم مطلب چې بای کوم تنقیحات پتا باندې راځي ته ماته راځي جوابات هم راکې زه به چې واقعي تاسو د ایمان علم دی او باقي واقعي ته یې مؤمن صحیح شو دا نو خبر وګدی لمه بیا ته صرف بولی کا تعریف لازم کنه تاسو تعریف په تعریفانو خو پرېدم خو دینو کنه تعریف کې سره سم کنه خپل موضوع باندې خدا کې دم زمانه خلاصيږي اول بولی کا ایمان کرن خلاصيږي لک صبر دا ولی کا اول زم مؤمن جواب دا زمانه والا کا داوا جواب داوا نور بم کې نه لک صبر کا کم خلاړي کار بندي
د ایمان په باب کې سره سم کته ما ایمان نه भाई اول بولي کی تر کوم بولے کا بسم الله الرحمن الرحیم وکدا مفتی صاحب تماوي ایمان بسيط ته که بسيط محض ده وي بس ته لکه دا بس ته خو سامان دا تاسو دا کله بس نه ده ما خلک واوري ما بسيط ویلو وکدا بسيط محض کې ته فرق نشي کولای بسيط او بسيط محض کې امام سی چې بسيط مني نو امام سی وسره شرایط مني او مرجئ چې بسيط مني نو هغه وسره چې دا هیڅ شرط نه مني هغه وایي صرف تصدیق قلبي چې ده دا کافي ده نه ګناه نه ثواب نه شرک نه بدعات لکه څنګه چې تاسو ایمان ده وایي دا هیڅ قسم چې ده مضر نه ده زره د امام سی وایي امام ابو حنیفه رحم الله زره لک صبر کم هغه وایي دا تصدیق ده تصدیق لک صبر کا تصدیق قلبي ده او دارنګي اقرار چې ده دا لپاره د اجرا د احکام ده او احکام چې دا لپاره د کمال د ایمان دي اوس که په دې باندې تمخ کتاب ما وې دا مرکب ده اوس وکه کتابي چې بسيط ته دا مرکب چې د تصدیق معنی منطقي د الله بنده فضل دغه چې د فضل باری به وګوري هغه کې لیکل شي دین چې د مراد چې د تصدیق منطقي د هر تصدیق منطقي چې د ایمان نشي کېده ته دا وایم کنه لک صبر وکا دل تصدیق د زړه چې کوم ایمان ده چې په کوم شي نبی سلام راتله کړی دي او ته زویما زما خبر ته اوس ته خو نه مخایا خو نه مخایا ما خبر ته پریدا دا به کور کې تیار کړو به تر لګلو په کور کې به تیار کړو به تر لګلو اوس لک صبر وکا دویمه خبره لک صبر وکا دی بیا وای شیخ صاحب ته نرشه د شیخ صاحب په توبه تبلیغان وخه مال له ټول مشران وخوله چې تا مشران ولما خپل کتابونه دی پاتې ونه کړه وکیدا لک صبر وکا بیا وای تبلیغی جماعت مشر څوک ته تبلیغی جماعت مشر الحمدلله پر ایوان مرکز کې چې وس ناس هغه شیخ القرآن شاګرد وو مولانا عبید الله صاحب تاسو کا ته تبلیغی جماعت تاسو ته کافر ویل دي نن وسره سید چاندې او د وټون د پاره وځي نظریه کو سره اختلاف ته تبلیغی جماعت وای د الله د کېدو یقین مخلوق نه کېدو یقین دا وای کنه وای او تاسو باباګان هم مدد کولای شي تاسو قبرون ولا مدد ورکولای شي تبلیغی جماعت وای دا لک صبر کا لک صبر جواب لکم ما ایمان لیکل ده ما وی ایمان تصدیق ته وای تصدیق قلبی د امام ولبه باندې کته د متکلمین په نسبت باندې راضي نو زه دا غیتا ته ما تاسو کړو چې ته ایمان چې تا وای د جو چې کله جو پوښتنه کولو سره پوت کیدا تا وای او چې کله سره جاهل تا د ما استپلار د امام په ټول اجزا نه پوها هغه مشرک ده کنه ده ته بیا صحیح ته دا خبره لک صبر زده اوسم زپا ایمان الحمدلله سمره پویم دومره پته ما نه تاسو کو ایمان مرکب ده که بسيط ده که بسيط ما ول بسيط ګرځته ما بسيط څه ته وای ایمان بسيط لک صبر لکم لیکل مې بسيط ما کې مته پرخو کو تا ته ما وی ته ایمان زو اجزا منه که غیر اجزا منه که ایمان زو اجزا منه نو بیا به ایمان کې د اجزا مقومه وي که اجزا مکمله وي که اجزا فرعیه وي که اجزا تزینه وي ته دا وایا ایمان دا ومنه ما دا سلور ته پوښتنه کا ایمان لا اجزا منه کنه منه که اجزا منه لک صبر کا که ایمان لا اجزا منه اجزا مقومه وي که اجزا مکمله وي که اجزا تزینه که فرعیه وي په دې باندې نن کافر ثابتون په تعریف د ایمان و زما خبره راکا مخکې ما خبره کړې و ما وی د دې مشرانو په علماء دیوبند باندې چې د بیا وای دیوبند دا حیات شیخ الاسلام مسلمانانو واوري حیات شیخ الاسلام دا لیکم کنه لیکل مې دا زوري کا زما ایمان ثابت کا حیات شیخ الاسلام هغه تداوا هغه تمودي دا وی جماعت علماء اسلام وكذا علماء دیوبند کی مخالف ہے ان کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ان میں نہ کوئی سیاسی احساس ہے نہ ان کا کوئی نظم ہے مگر اس مقابل جماعت علماء کے مقابلے میں لیگ کو ان کی ضرورت ہے اور علماء دیوبند اور ان کے امنوا کو منظم مخالفت کے ان کے واسطے لیگ کا نظام بسا کرنے مت لہذا کا قدم ہے ایک شرع پاک مولانا کے زیر سے تکی ان حضرات کا اجتماع ہوا اور جماعت علماء وای جماعت علماء اسلام د اندوانو پارټي دا د دیوبند محتمم ناظم دی وای دا د اندوانو پارټي دا دیوبندي عالم دا دیوبند دا د اندوانو پارټي دا دارنګ په بل کتاب کې ما دا ولي کړی دا دعوت نه جماعت علماء اسلام ولا کافر دي دعوت کنه دا د اهل سنت جماعت نه خارج دي دعوت کنه هغه مته دا وکړه ته جواب دا کوم اب ته دا وکړه ته جواب دا کوم لک صبر کا داوا ما در کا جواب دا ورکا تا ته ګورو خبره تری ګورو داوا می در کا جواب دا ورکا داوا می در کا جواب دا ورکا داوا می در کا جواب دا ورکا ایمان کے سره جواب رکا ایمان بسيط معنی کا بسيط معنی ایمان کے اجزاء مقومه معنی کا ځای تا ہوا ہے چبا حکم ولې کا پیاد نظر دې داوا می لیکلی دا می در کړی دا رکا پدې کې سدي قرون دا ولا ګول مفتی سے بہت ما لګول دا وسم کبه دیو باغی کې پر خو خبر دو تاول وضاحت جماعت علماء اسلام ولا کافر دي دا جماعت نه خارج دي زکه چې علماء دیوبند تکفیر کوي دا داوا کنه غلشه دا داوا کنه په داوا ځان خراجه نماز
ها بای خبر شو تا ته ما پرون ویلو چې اولنې بس په باندې ته ما د خپل ایمان ثابتې ورګه صبر ایمان تاسو اشکال وایا ما صاحب ایمان اشکالات پیش کړ خو تا جواب رانه کو زما به ایمان اشکال وکړه ته داوا دا شو چې زه مؤمن یم دا خو ته دا ویلې کا ماته زه ته دا ویلې کا زه مؤمن یم په دې باندې بول پاس زه مؤمن ته په ما دا وکړه زبر ورګه دا خو به خلاله ده ته لیونی ته بیخي لیونی ته بیخي لیونی ما ته اشکال وکړه کنه ما به ایمان ولګه زه مؤمن یم ولګه زما ورګه یو خبره د کوم ورګه د شیخ خرابای د تیخته کوي شیخ خرابای تیخته کوي شیخ خرابای په خپل ایمان نه ما کنه ناسیما راغله مکور در پسې زما خو نه پرېدم نن نه خلاصېږي پلاس الله راوستي پلاس تیخته براونه کی بھائی بلال سی بو ورګه قسم په خدای کې پریدم بلال خبر پرون می سره خبره کړوا قسم په خدای چې خبره دې کړې نه لاړ شي پرون می خبره کړوا چې وګوره دا وره ټیم کو اعتراضات زما به ایمان اعتراضات کو شابه اعتراض مال بداوره کې جواب دا راکې جواب می درنه کړه مفتی صاحب لګ وضاحت ورګه زه خبره ته کوم ورګه مفتی صاحب خبره کو ورګه جی ما دا درکړه ته جواب دا راکړه دا داوا ده نه بھائی زما سره دوه باسونه دي دوه باسونه دي بل دا و به ته کې جواب دا کومه بھائی ورګه تا ما دا خبر وکړه دا خبر واوره بھائی خبر دما استاد دا چې کسي باقي خبر ولي بھائی د سلام خبري شو دي د خبر نو استخته کې ما محکم ول جماعت العلماء اسلام ولا کافر دي نه برملا وای ما کافر دي بالکل خبر اوس واوره خبره ته کوم ورګه بس ما ایمان باندې با اعتراض وکړي چې جواب درکما صاحب ایمان اعتراض وکړو ته ولي کا چې ته زمومن یم ولي کا ولي کا چې زمومن یم ولي کا مومن یم ولي کا ځان ته ولي کا زمومن بھائی خبره دا وای بيخي خبري ما خدای ته ګر کړه خبر کې ایمان سره بل خبر دار ورګه جی دي شی وکا نه ټیم شروع کوم ټیم شروع کو خبر بھائی پرون خبر دم دا وا اصول خبر ته کوم تخیل پرون خبره دا مناسب دی وای مناسب یو مسله کې مدعی ما کنه قبل کې دی مدعی دی یو بس دا ور کما دیو جواب د ایمان اول دا ورکه باندې باس کو په ایمان زما دا خو د مخ کنه د پاره کې ته مدعی کته ما ایمان نه پکې مؤمن یم محمد علیم زستا ایمان نه فکوم او تخبل ایمان ثابت زستا ایمان نه کوم ته باقي خپل ایمان دا ورکه بھائی وګوره اول ما سره ورګه ورګه دا خبره کړو وګوره بلال د خپل خبرونو متختینه ورنا کته دا ټیم باندې او غدما او ریکارډ راړل زستا مر خدای په لاس راوست ریکارډ راړو اته شی ریکارډ راړو زما استاد خبره شو چې 3 غنټه با پدی اول بحث په دما صاحب سچ باندې پدی باندې وای چې ته ما خپل ایمان ثابت کی ورګه دویم بحث په دما استاد باندې پدی باندې چې خپل او خپل جمعیت علماء اسلام ایمان ثابت وما وشو ما تا ما سره پدی باندې وای لوس کړل چې 3 غنټه ټیم با د دې چې خپل ایمان ثابت ومل چې ته ما ته وای چې مشران دینه چړم ستا چړم ته دې ولي کې داوا چې زه مؤمن یم ته مو دې شو خپل ایمان دې اثبات کې او زه ستاسو ایمان څخه کوم نفي کوم ستاسو په پیریانو نو صرف ستاسو خبره د ما سره ده بس جواب ولي کا ودا مؤمن یم وای لګ وضاحت بلال صاحب مفتی بلال یو خبره وره یو خبره ته کوم تاسو چې پرون په کلیپ کې کومه خبر کړلې پای کې د جمعیت نوم دی واقع دا صحیح ده دیم پکې د دیوبند نوم دی خپل داوا بدار راګي دا جمعیت څنګه واقع زما خبره وره دریم پکې د دیوبند نوم دی او دریمو قول پکې دی چې د جمعیت والا قول کړ دا بل سر کوم دا بل دغه صحیح نه درا کړی دریم پکې قول چې د جمعیت والا پدی وینا کړلا چې دیوبند والا کافر دي د کوپر نسبت ته پکې دا سلور خبري به ماته په هر یو دلیل کې اولنی خدا دا جاهلان و اجهل الجهلاء دي یا سوي لک صبر وکا مفتی صاحب ما پتا داوا کړی دا چې جمعیت الاسلام والا مسلمانان نه دي دا داوا ده تبه ما صدا ولا لګي او وکا پاسمو تختمو کینا خلاصین شي کینا دا شو سخات نه دي ته خوره دا سخات چا ولې دي دا سخات چا ولې دي چې وسره لاړ شي کینا زما په ایمان ته صحیح اشکالات لري زما په ایمان ته صحیح اشکال لري باندې وي باندې زما په ایمان ته صحیح اشکال لري زما په ایمان ته صحیح اشکال لري وکا زما په ایمان اشکال وکا کنه ما تاسو شوې زما دا ودا ده کنه چې کینا مسلمانانو وکي تاسو دا مسلمانان گواشي ز مدعي وکي دا تم وکي دا لک صبر وکات تمام مدعي غني ورکو بس میرا د ایمان په تعریف کې میرا کې څه سره مخ کې نشدل تا ته ما ایمان اجزا منه غیر اجزا زو اجزا منه غیر اجزا ول منه اول زما دا ودا دا
یا لکه ته ولې چې ته مؤمن یې ما په ایمان ثابتومه اول ما سره خبر له ګوره ستا په ایمان زما په ایمان باس وکړه زما په ایمان کې الحمدلله نقص د ایمان نشته وکړه ما وې جماعت علما اسلام کافر دي ما په دې خط کې لیکلي دي ما جماعت علما اسلام ته ما دیوبند تکفیر کوي دا ما لیکلي دي اې دې وکړه تا ته ما وې ایمان لا اجزا منه دا بګشته نه دا به دا وګشته کنيشته مسلمانانو ویني دا ته ما لیکلي اوس ځان خلاصي تا ته ما وې ایمان لا اجزا منه کنه منه که اجزا منه اجزا مقومه وي که اجزا مکمله وي که اجزا فرعيه وي که اجزا تزيينه وي ويو نشي ویل د قیامت صبر لک صبر وکړه کته د مان ایمان په لبس کې لاړې ما تعریفات یاد کړې دي لک صبر وکړه چنتا خلوټي د خطر ما کشمیر ول دو چا ما کې د دماغ نه وشوي لک صبر وکړه لک صبر کا او سره دا ایمانی جذبات ته مشرک می مخ ته نه ایمانی جذبات ته خیمه بدعتي می مخ ته نه ایمانی جذبات ته خیمه ډیډي ولي کی لک صبر کې بل کار کو بل لگاو مدلې سه نه کما کنه وکړه لک صبر وکړه زه خبر کو ویول الحمدلله زمون په قران حدیث زمون ایمان تاسو لک صبر کا مولوی سیبو مولوی سیبو د مودې تعریف درسي خپل رنګ مودې تعریف کې ته زمانه مخکې مودې په تعریف کې لاړ شته پیمان کړل لاړې مودې تعریف په مخکې کې ته مودې تعریف په وکړه دا خپل رنګ ختم به ځواب درکوم 15 منټه وکړه تا ته ما وې نه اوس خبره شروع شوه الګ مسلمانانو خبره کم کس تاسو خبرې نه کوي و زه د اصول کې نه لک صبر کو وستیم شروع شو تا به خبرې کوله مولوی صاحب تا چې څنګه ویلو اقشان دی ولیکا ما ویلو جمعیت علماء وکي د خاجه ته به کم لپس پاتې دی په کوله لک صبر الا هغه مدعي ده صدر یو سوې مناظر بل سوې آها لیونی دی لیونی بد دو داوی غلطه کوم پدې کې څه جمعیت علماء وکي دې کم ټکي غلطي وایا وکي دې لګي مسلمانانو دا چې تاسو کې ورمن خبرې کوي جمعیت علماء اسلام ولا کافر دي دا مې پرمویلی وایم وکي دا زګه دی علماء دیوبند ته کافر وای زګه دی علماء دیوبند پدې کې زمود شاباس په یو کې زمود دی ته مود علی بلکې ته مود دی ما داوا درکړه دا داوا دا جمعیت علماء اسلام ولا کافر دي وس جوابي داوا راکا یو صدر اخلي ما خبره واوره محب الله مولوی صاحب زما په ایمان ته سیش کال لري وکړه کنه یاره که زه مؤمن یم ایمان حقیقت ته ولې کزه خو زه مسلمان یم او دا مشرک ته بس خو نه ته ولې الحمدلله زه مسلمان یم تا ولې کزه مسلمان یم ولې نشي لیکله مشرک نشي لیکله شرمېږي تا مشرک نشي لیکله شرمېږي وځه کې د کلمې تو کړو سم خبر ته وکړه لک صبر کا مسلمانانو مناسب دا داوا بلال مولوی صاحب ته طرفه زه مؤمن مسلمان یم ستاسو څه اعتراض او شوي او دا بل وسره والا دوانه به سره دا هغه دی لک صبر کا تکام کو دا مولوی صاحب ما تلک پری دې خدای په لاس نه کړی دی لګي پری دې راته خدای په لاس را کړی مولوی صاحب خبر نه تر 15 منټه خبرې ته وکړه الګه ټیم جاری کا نو خبر کوم مولوی صاحب ته ما وې چې ته ما تعالی داوا ته مسلمان ته هم دا ورکه بیا وکړه د مدعي تعریف په دې پلټ رنګ کې د مدعي نه ورکه بیا په پلټ رنګ کې راکې ما وې جمعیت علماء اسلام ولا کافر دي دی علماء دیوبند ته کافر وای دی په دې وجه بخپل کافر دي دا ټرن او جواب راکا اول لک صبر وکا دی وای ما صبر وکا غلش پرونی وی وسم وی الحمدلله داسې په ما دا ولري زما په مشرانو دا ولري زه دې په مشرانو کشرانو ټولو دا ولرم یو خبره پرون دی وی ته مسلمان یې پرون وی مسلمان نن وی خپل ایمان ثابت کا زما ایمان په قران شته الحمدلله زما د ایمان نواقص او خسته ایمان نواقص ته خیمه استاد صحابو ته کافر وای په دې ساتو ایمان تل نه ثابتوم